والباء او بل د حروف جر نبی ده وهي او دغه بی چې ده حروف ټول مؤنث دي. حروف چې څومره دي ځکه د هي ضمیر ورته راجع کېږي. حروف چې څومره دي هغې ته به ضمیر د مؤنث راجع کې. وهي او دا بی چې ده للالصاق دا به راځي دپاره د الصاق. الصاق معنا پیوستوالی. الصاق معنا لصقه پېژنئ. لصقه سریش ته وایي. سریش پېژنئ ځکه چې هغه یو شی غرم ورته وایي. غره عربی کې ورته غرم وایي او لصقم ورته وایي ځکه هغه یو شی د بل سره بالکل پیوست کړي. د الصاق معنا پیوستوالی. او دا الصاق عام دی چې حقیقتنی او که حکمنی. لکه بزید داء بزید په زید باندې بیماری ده نو هغه بیماري د سړي سره ملصقی. څنګه ملصقی؟ ښکاري اډونه زید چې ناجوړ ده نو جوړتیا په رګونو کې ورننوتې دومره ورسره ملصقه ده. نه لکه الصاق حقیقتا دی. او یا دا حکمنی لکه مررت بزید ای مررت بمکان ملصق بزید. زه په داسې ځای تېر شوم چې هغه د زید سره بالکل پیوستو. نو الصاق عام دی چې حقیقتا لکه به داء هغه کې بیماری ده نو دا بیماری د مریض سره بالکل پیوست دی. داسې پیوست دی چې ښکاري هم نه. یا دا چې هغه الصاق حکمنی لکه مررت بزید ای التصق مروری زما مرور پیوستو بموضع دا هغه ځای سره یقرب منه زید چې زید هغې سره قریب و. نو دلته کې دا الصاق مجازن دی او حقیقتا نه دی. وللاستعانة او بی برازی دا پارا دا استعانتم یعنی ما بعد دا بیبا مستعان بهیوی. ما بعد دا بیبا مستعان بهیوی لکا کتبتو بالقلم دا قلم پا وجمی لکلو کل. نو دا بی دا استعانت تا پارا دا دا لکلو دا پارا مدد دا چانا غشتره دا قلم نا پا گوٹه نه لکله. کله چې قلم نه خلق دا ګوتم په داوات کې وردن نکي په دې باندې لیکي الف او ب. نه ما دا قلم په ذریعه خط لیکل دي. دا به د استعانت لپاره سمانه دینه چې کوم رسونه ټکر غلې دا به مستعان به وي. مستعان د دې په ذریعه مدد طلب کړي شوی. وقد يقول للتعليل کله بلا به د لپاره د تعلیل راځي لك انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. تاسو ظلم کو په خپل ځانونو باندې په سبب د نیولو ستاسو سخی لرا. د موسی علیہ السلام په زمانه کې چې موسی علیہ السلام لاړو کوه تور ته او سامری دا غسرو سپینو زرو نسخه جوړ کړو مجوف. ذلک موسی علیہ السلام نه خو خدای رکشه ودای خدای له نو بنی اسرائیل اس کی سجده شروع کا. نو اللہ تعالیٰ پہ عذاب راوستو. انکم ظلمتم تاسو شرک کو ظلم کو بخل ظنونو فسبب دنی ولستاسو خیلرا الہا و معبودا. الہا و معبودا ورسرک دی سخینی والولی جرم دیسا لمیدار روزانا سخینی نیولی ارد ایدان تبودی سخینی والخو جرم ندی باتخاذکم العجلہ الہا و معبودا. غینمو الہ و معبود جو کرو ندا بی سببیه ده. وللمصاحبتی او بید مصاحبت تپارم راضی لکه خرج زید بعشیرته. زید ہوتے سرد قبیلینا بی پمانا دا معاشوہ مع قبیلته. یا یو طالب وی دخلتو علیه بثیاب السفر داغت لارما پدې حال کې د سفر جامع مې سفر جامع مې بدل کړي نه نی غور عالم او تمي السلام علیکم امتحان تر عالم د سفر په جامو کې امتحان تر عالم. دخلت علیه بثياب السفر زپاغه داخل شوم او د خلک چې سفر راشي اولام دي ستر جامع واچي وینده وینا هم پاغه دوړو او خیرونو خچلو کو جامو کې در عالم او داخل شو. وللمقابله او بيد مقابله د پارم راضي او دا پمانا دا عوضی دا پمانا لکه بیعتو هذا دا کتاب میں خرچ کو بذاکا پدمر روپو. اشتریت الکتاب بدرهم کتاب میں پیو روپی وارسن دا بے عوض دے
عوض د 1 روپۍ کې مې دا کتاب واغشتو. وللتعدیة او بید تعدیت تا پارم را دی یعنی فعل لازم با متعدی کئی لکه باب افعالم فعل لازم متعدی کی. ذهب زیدن مانا زید تلو او اذهبت زیدن زید ما بوتلو زید ما بوتلو. نو دغرنگی یو طالب ہوئی ذهبت بزیدن لدی مانا دا اذهبت زیدن. نو ذهب فعل لازم دے لیکن چاگین پس تبیر آلا نو فعل متعدی کو لکه څنګه چې فعل لازم د باب افعال له وجنه متعدی شي نو دارنګ د بي د وجنه به متعدی کیږي. لکه ذهبت بزید یعنی اذهبت زیدا. وللظرفیه الک بي د ظرفیت په پرم را دي لکه جلست بالمسجد یعنی جلست في المسجد. انا اتعلم بالحقانيه یعنی في الحقانيه. وزائده او بزائده مرادي قياسا قياسا فخبر د نفی کی لکه ما زید بقائم دا بقائم کی بی زائده ده دا بی زائده نه خصد عبدالقهار براته وای دا خبره دا بی زائده سنه خدا یاره کدا دې روپۍ موګټه دا بی زائده بسنګ موږ پیژنو شابه وای دردی چې لری کې نو معنا کې نقصان نه را دي ته زائده وای چې دا غدین لری کې نو معنا کې نو دا ما زیدن بقائمن که پس یو طالب وی ما زیدن قائمن اس تندر نرا غردیگی دا ما زیدن بقائمن و دا ما زیدن قائمن یو مانا دا زائد را دی دا زائد نخصدا کدا غدین لری کی نسو تندر نرا پریوزی. وفی الاستفهام او دارنگی پا استفهام کی بم دا زائد را دی لکا حل زیدن بقائمن کدا بی لری کی دا سوی حل زیدن قائمن یو مانا دا خوشو قیاسی. وسماعا او کلنا کله بلا حذف کیږي سماعا. سماعي هغه ځایونه ته وایي چې د عربونه مونږ اورېدلی چې دې کې حذف کیږي. سماعي هغه وی چې هغه مسموع من العرب هغې باندې نورې خبرې قیاس کېدی نشي. فی المرفوع لک بحسبک زید اصل کې دی حسبک زید هلکه زید تا ته کافي دی. بس د زید غوندې ملګری چې سړي سره بیا نور تاسې زید خو سم ملګری دی که نه ای حسبک زید. دارنگی وکفا باللہ شہیدہ دا بی زائد دا اصل کے دے وکفا اللہ ہر فعل لا گیا دے فائل تا پخپل منصوب کی گی. دنیا کے ہر یو فعل فائل غاڑی اللہ کے دے راڑو دا دا تاکید دا پار راڑے لے شہید اصل کے دے وکفا اللہ کافی دے اللہ تعالیٰ دا حیثیت دا گواہنا اے کفا اللہ. وفی المنصوب او منصوب کم دا زائد را دی لکا القا بیدہی یعنی القا یدہو القا یده القا یده قرآن کے مرادی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم يعني لا تلقوا أيديكم خپل ځانونه هلاکت ته مغورځوئ. واللام او بل د حروف جرنا لام بلام وهي للاختصاص او دا راځي لپاره د اختصاص او اختصاص عام دی چې ملکن وي او که استحقاقنی اختصاص عام میں ملکنوی لکا المال لزیدن مال پا ملک دا زید کے دے المال لزیدن دا مال دا زید دے لکا دا بلچانے دے او نول کلام دا پارا دے اختصاص را گئے ملکن. یا استحقاقا لکا الجل للفرس زن حق دا استے پا اسوان خلق زین چاہی پا اسوان سوکتا نا چاہی خرد کتی دا پارا دے. اسپتادی شدہ مجروح بزیرے پالا سنگا دے اسپتادی شدہ مجروح بزیرے پالا توق ذری ہم در گردن خر میں بینم. حافظ شیرانی وی پاسو خلقو کتی خیسری پی چلی او خر تے رسرو در حارا چولے دے دمرا ظلم دے دگا زمانہ دے کنا خرون لگیا دے حاکمان دی یا سمرا افسران یا رب چی حکمت است کے ناکس کسان شدن پاپڑ پی کوڑا ساز ہما ڈپٹیاں شدن ابل و یجب دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما سب سپاہی. اگر عظیم خلق با حاکمان شی او اشراف با بے دلیل دا مکہ زمانہ دا. وعلا کل حال لام راضی پارا دے اختصاص او اختصاص عام دے چی ملکی وی لکا المال لزید یا استحقاقی وی لکا الجل للفرس زن
دا خاص ته دا اسرا زین چا په خر نه دی چولې نه په غویه چولې وللتعلیل او لام د تعلیل لپاره مرادي یعنی ما بعد د لام بعلتي د پاره د ما قبل ما بعد د لام بعلتي د او علت عام د علت غایبی او که علت باعثوی علت په دوه قسمه ده یو علت غایب ده ضربت زیدن زید میں والے او للتعذیب دې د پاره چې ادب زدکی زید میں ذکر والے چې ادب زدکی نو دا وهل علت ته للتعذیب دا یا دا ادب خودنه علت ته دا وهل د پاره چرته ډبی التا ادبی چرته چې ډبی العصا لمن عصا العصا امسا چې دا لمن عصا څوک نه فرمانی کوي لمن عصا چې څوک نه فرمانی کوي هغه ډدو باسه چې چرته ډبی التا ادبی نو دا ادب د پاره مې غواړو دا ادب علت غایب ده وهلو علت غایب د ټولو نه رسلی ښه دنیا کې هر چیز کې سلو علتونه سومی یو علت فاعلی چې کوم کوي یو علت مادی یو علت سومی او یو علت غایب دا ته پایدا کنه دا د علت فاعلی ترکان ده چا دا جوړ کړی ده هغه علت فاعلی ده علت مادی لرګي او میخونه دي د لرګي او د میخ د علت د دې ماده ده لرګي او میخونه او علت سوری ده تاسو کاری دي ته پای میخه داسې شکلی او علت غایب کتاب کې حدود په د علت غایب د ټول نه رستو را دي چې ته پای جوړ شي طالب په روغونه کتاب کې دي کټه دا غي جوړون کې هغه ترکان ده ماده الا کټ خپي او بازوګان او بوم ده او علت سوری د کټ تاسو پیژنې څه د کټ څنګه صورتي او علت غایب چې طالب جان پیو دی دې لپاره علت غایب ده نو علت عام ده چې علت غایبی لکه ضربت زیدن تعذیبا نو دا تعذیب علت غایب ضرب ده دا ضرب څه لپاره شوی ده چې طالب ادب زدکی ادب او یو علت باعثه ده لکه قعدت عن الحرب جبنا زه په جنگ کې د کنا سم چې بوزدل جنگ نشم کولای ده کې پټ شو نو دا جبن علت باعثه ده پکې ناستو باندې علت نو علت عام ده چې علت غایبی او که علت باعثه وی وزائده او لام زائد امراضی زائد نه خصد عبد القهار چې په لرکولي په معنا کې سفرق نه پریوزي لکه دا قول الله تعالی رادف لكم کدا لام لري کې او دا شوی رادفکم او په معنا د عن امراضی اذا استعمل مع القول کده دا قول سر راغلی لك الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه او كافران للذين آمنوا يعني عن الذين آمنوا كافران دا مؤمنان بارك وي کدا دین خوه زمون به مخکشي نو ځکه موږ خلک چې نیکو ته موږ منډو دین خانه ده ځکه موږ ورته ورته کدي دین کې څه خواله وې نه بیا به موږ ورته مخ کې څوک نور رسیدلې موږ همیشه سباق الى الخيرات نیکو کارون ته موږ د ټول مخ کیو دا سه آرامیانو کدا دین خوه نو موږ بچا مخ کې سبقت نو کړي نو دلته للذین من عن الذین کافران مؤمنانو بارک دا خبره کوي کدا دین خوه نو موږ مخ کې شوی نو دا کومه هر نه کوي ته د ټولو نه مخ کې منډو او په معنا دا واو امرادی په قسم کې لکه واو قسم یرادی والله طالب وی والله نو دا رنګ لام قسم یرادی لیکن للتعجب چکم ده کې تعجبی لله لا يؤخر الاجل فخدای مې قسم نیټن رسو کیږي نیټه ارشیر رسو کیږي لیکن نیټه اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نو دا تعجب پدې کې چې قسم خوري او لام دراړو نو دا لام په معنا دا واو دی لله معنا والله لله لا يؤخر الاجل لیکن دا تعجب کوم دې کیږي چې سړی یو شی داسې ونی چې غډیر لوی عظیمي یو عظیم شی چې سړی ګوري الته تعجب کوي او معمولی څنګه څوک تعجب کوي نه کوي
چې یو نوی شی وګوري او تا ته د هغې وجه نه معلومه دا ریډیو چې سر کې راغلی و نو دې اډه کې یو ټولو لومبې هغې دا ریډیو راوړلی نو دنیا یې تماشې ته ولاړه وه نو د دې مصري باندې مې یو ساده سړی ولاړ و هلکه دې کې مو سړی پټ کړی دی نه کاکا دې کې سړی پټ نه دی قسم په خدای کاکا دومره غټ سړی دی وړوکې ریډیو کې څنګه راتلی شي نو اوچتې کو ای مهربانه وغیم دا خو سپک دی هلکه جلدي دی پکې وی قسم په خدای پیری دی پکې هلکه ولې ورته معلومه چې ریډیو کې پورا سر کې ویلې کې مو څوک پټ کړی بیا کاکا ها وی دې دومره وړوکې ریډیو کې سړی نه راځي د دې مهربانه وغیم ایک خوی جلدي دی کندلې مو ته قسم په خدای دی پکې وپیری خله د کافر بچو دا څه وایي نو هلته کې تعجب کولو نو همیشه کلمه د لام چې د قسم په معنا باندې مستعملېږي دا به د تعجب په ځای کې وي او تعجب همیشه دپاره په داسې ځای کې کېږي چې هغه شی ډېر لوی وي دا به نه وی چې لله یطیر الذباب په خدای مې د قسمې مچ ملودي دا کومه لویه خبره ده تعالی کې مچان څومره څیزونه لودي د مچ الوتو ستاسو تعجب دی نو همیشه دپاره به عظیم څیز کې دا تعجب ته کې لکه کقول الهذلی هذلی مالک ابن خالد د دا ډېر لوی شاعر دی د بنو هذیلو نه مالک ابن خالد وایي لله یبقى على الایام ذو حید دا لا پکې نشته ها دا لا په شعر کې نشته لله یبقى على الایام ذو حید بمشمخر به الضیان والآسو لله قسم میری پخره یبقى لا یبقى لا دلته مقدر ده باقی به پاتې نشي په زمانه کې ذو حید هغه د غره هغه ګډ چې په خورونو کې غوټي د غره یو ګډ دغې ته وال وي هغه اوچت په غرونو د پاسه چې هلته زمری نشي رسېدی باره چې څومره اوچت غري هلته دی اوسېږي او د مرګ نه ځان بچ کوي چې بره یم دا به هم د مرګ نه پاتې نشي حالانکې د غره په څوکو کې دی قسم دی دا لا لرې کوي ښه دا لا هسې پکې لیکل شوی بدن دی لله یبقى على الایام ذو حید قسم دی باقی به پاتې نشي یبقى معنا باقی به پاتې شي یعنې باقی به پاتې نشي په زمانه باندې ذو حید خاوند د غوټو چې په ښکرو کې غوټي غالب ښکرونه وي بعضې زنګلي چې کوم نن غرسه د غرسه زبردست په دې ژاور کې مجاهدینو یو ګډ ساتلی والله غرسه او غرسه خلک به ته قسم دومره غټ ګډ ما په دنیا کې نه ده کتلی سړي ته به داسې رانیغ شو څه به یې وي نه خو چې داسې به شو نو بس د ډېرو جامې به بیا ګنده وي ظالم لویه غټه باډي وه چا کتلی تاسو کې لیس فیکم احد ذهب الی ژاور د مرکز ډېر لوی خیر پاتې به نشي په زمانه باندې هغه ګډ چې ښکاروري او دا ګډ کوم ځای کې وي بمشمخر په اوچت غر مشمخر العالی من الجبل اوچت غر او کم غر به الضیان والآسو چې هغې کې خوشبویه بوټي وي اوچتو غرونو کې زبردست قیمتي بوټي بویتي دي والآسو ګل ریحان ته وایي یعنی کم ځای ته چې زمري نشي رسېدی هغه ته به مرګ رسي لازمن دنیا کې څوک ژوندی پاتې کې لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول الله فیها مخلده دنیا کې که څوک همیشه رسول الله مبارک په همیشه خیر مونږ د شعر معنا څه کوو زموږ خبره په لله کې دا چې د علام د قسم دپاره دی په خدای مې د قسمي یبقى علی الایام لا یبقى لا دلته مقدر دی جوهری په صحا کې دا شعر راړي نو بیا رستو لیکي چې لا یبقى معنی کې استدل کې یبقى کې لا مقدر دی لکه وعلى الذین یطیقونه وعلى الذین لا یطیقونه لله یبقى على الایام ذو حید هغه ګډ ته وایي چې په ښکرونو کې مضبوطې غوټې وي بمشمخر داسې ګډ چې هغه په اوچت غر کې وي او داسې غر به الضیانو ستاسو کتابونو کې ذبیان لیکلی ذبیان نه دی ذبیان خو د ذبیون جمع ده
تاسو کې زیان ده سال کتابونه به اخري زمانہ کتاب خدانو ما بیوالی ده والآس و آس دا کشمالو پشان مزیدار بوټه ده وربا او بل حروف جرنا ربا ده ربا وهي للتقليل او ده راځي د پاره د تقلیل کما ان کم الخبریه للتکثیر دا دواړه مقابل دي کم راځي د پاره د تکثیر او رب راځي د پاره د تقلیل وتستحق او دا رب مستحق ته د صدر الكلام لکه چې دا دلالت کوي په انشاء د تقلیل باندې نو مناسب ده چې په صدر د کلام کې چې دا اول وهلت نه طالب ته پتو لګي ولا تدخلوا او دا رب بنا داخليږي الا على نکرة مگر په نکره باندې موصوفه چې داغه په صفت کې داغه نرسو صفت هم راغلي ځکه چې دا مجرور د رب په معنا د تمیز کې ده او تمیز نی مگر نکره وی طاب زید نفسا طاب زید علما عندي منوان سمنا تمیز همیشه نکره وی لك رب رجل کریم ډیر سړی چې سخیانو ما هغه سره ملاقات کړي دا رجلین نکره ده او کما نکره ده چې موصوفه ده دا رجلین په صفت کې سره راغله ده کریمین راغله ده او دا لقیته ته جواب ده رب وی رب جواب غواړي رب رجلین کریمین ډیر سخیان لقیته ما دا سره ملاقات کړي اصلیت کې چانه تا پوښتنه کو چې حل زورت رجلا کریما چرته دنیا کې د سخی سره قتل ده دوی سره ډیر می قتلی او مضمرن یا باغ داخلي په ضمیر باندې چې مبهمي لیکن هغه به مفرد مذکری همیشه د پاره د بصرینو په نسبت باندې لکه رب ممیز چې هغه به ممیز په نکری منصوبه سره لکه ربه رجلا ربه دا هو ضمیر مبهم ده او رجلا داغینا تمیز ده ربه رجلا لقیته او دارنگ ربه رجلین ربه رجالا ربه امراتا طولو که بهو را دی اگر که تمیز مفرد وی که تصنیه وی که جمع وی او که مذکری او که مؤنث دا چا مذهب ده دا بصریینو لیکن وعند الکوفیین یجب المطابقه غوی دراجه دا مرجع پا مابین کی مطابقت ضروری ده لك ربهما رجلين ربهم رجال ربها امرأة ربهما امرأتان ربهن نساء وقد تلحقها کلنا کله په وسکیږي د رب سره ما کافه ما کافه ما کافه کوي چې دا د رب عمل رکی د رب عمل او د خیمه نه ډیر چا پیرا چې کوم پوله والی شو وطن بوده تمبونه ګیر چا پیره پوله وای کنه وای صدا پارا خبران کې یو په بدن نه د دې چې تیرې ورو حالت کې څوک مونږ بیا دې جاړي اړین خلک مدینه ته ورشو بیا جاړي چې دلته رسول الله مبارک او دلته صحابه او صدا غیره ځایونه کوم دي قبر تراشنی بیا جاړي نو هغه قفا او ما دو مرګونو له ګدري دی نبکي چې له اوجاړو من ذکر حبیب ومنزل چې لما شقي یاد کو لا غیر ویت وګورو قفا نبکي من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحومل دخول حومل كده ما شقي دلته خيمه فتوضح فالمقراط لم يغفر اسمها لما نسجتها شکر ده دا خیمه نه خیوران مودي لکه د شمال باد چې شجر اور دی د جنوب باد ته غلري کی لما نسجتها من جنوب وشمال او بیا وی پدې ده کې دار العرب اوس پکې د وسو پچ پرتی دی او یا د باندې کې دلته کې معشوقه او سیغه د کوسي کې چلته سو کوملی هغه ځوان د معنا ورته را یادېږي یا لکه یو شاعر تیرو سلمہ معشوقه وا نو هغه نو ورته یا منزل سلمہ او د سلمہ کورو سلام علیکم پتا سو دې لما سلامي هل لازم الله تی مدینه رواجو اتی رشید زمانه و بیا راشي وهل يرجو التسليم ما تمسك بالسلام جواب راکي مخ هو ما سلام واجو ټول وی وعليكم السلام علم نن خو کندر کو تاسو کو پکې رښتنه او یکشف العمى
یا به زما زړه نه عشق دا مرض لرې شي. سلاسل صافي والديار البارحال نو دیم چرته تیریږم دی و بلدتن ډېر ښارونه لیسا بها انیسو هغې کې څوک ملګري او انس نشته. الا الیعافیر مگر د اوسو بچي دي. یعافیر د یعفور جمع ده. یعفور د اوسې بچی ته وایي بچی ته وایي او عیس د عیسا او جمع ده. عیسا سپین اوښ ته وایي. دلته کې و بلدتن کې و په معنا د رب ده رب بلدتن بس